बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। منصوبات نه مخکې زوړ سبق کې موږ ویل فعل امر ته پکې موجود نه. فعل امر د څه شي نه جوړي؟ د مخاطب و صيغې نه جوړي، د مضارع مخاطب صيغې نه. لکه موږ ویلي چې تفعلو، د تفعلو مخاطب صيغه د اخر به مساکن کې نو څه بشي؟ تفعیل بشي. ٹھیک ده. تفعلو صيغه شي، اخر به شي تفعل، تفعل اخر به سکن شي څه به جوړ شي مولانا؟ تفعل. او علامت مضارع په کې څه ده؟ تا د بلره کې نو دته به چې ویل نشي نو حمزه به راوړي، حمزه وصل نو څه به شي؟ اف. اوس به عین کلمې ته ګوري که په دې باندې زبر او زیری نو حمزه ته به زیر ورکې افعل بشي، او که عین کلمه باندې پیش وي لکه تقتلو بیا به حمزه ته څه ورکای؟ لکه څه بشي؟ اقتلو. اقتلو افعل یا افعلو. افعلو د یو حمزه ته مونږ زیر ورکړی، وجه څه ده؟ چې د دې عین کلمه باندې زبر یا زیر دی، او د بل ته مونږ پیش ورکړی ځکه چې عین کلمه باندې پیش راغلی. کروما یکرومو، یکرومونه چې راشي. او دارنګه مجهول څنګه جوړیږي؟ مجهوله صيغه څنګه جوړیږي؟ ته وایه مجهوله صيغه به څنګه جوړه؟ مضارع ماضي دواړه یو طریقه ده. عین کلمې له به څه ورکای؟ عین کلمې له به زبر ورکای. لام کلمه په خپل حالت کې، لام کلمه چې اخره کلمه ده په هغه ته بس شو ورکای په خپل حالت کې، عین کلمې له به زیر ورکای. لکه څنګه مثال تاسو ورکې شاو زر غلط ته وي، خو ته مثال پیش کړو ته پوښ. فعلان فعلوا څنګه جوړي؟ فعلان فعلا عین کلمې له زیر ورکول کی، عین د مزي کې عین کلمه له بزیر ورکې، او د عین کلمې نه مخکې چې څومره حروف دي د لټولو پیشونه ورکې. په مضارع کې څنګه وي؟ مضارع کې هغه وی ده عین کلمه به مفتوحه کو او لام کلمه په خپل حال کې، لام کلمه مضمون ما ورکې عین کلمه مفتوحه. لکه څنګه مثال ور یضربون یضربون، یضربون بس جو څنګه جو مثلا تفعلان يفعلوا يفعلان يفعلون، د دې مضارع به څنګه جوړي؟ دا مجهوله شي. يفعل علامت مضارع ته پیش ورکای، عین کلمه له زبر ورکای، او علامت مضارع له پیش ورکای، اخر به په خپل حال باندې نو است جوړ کو یفعلو زبر به ورکې، او اخر کلمه به چې دا مده پیش وي ځکه چې پیش خو په مضارع وي کنه په اخر، او علامت مضارع ته به پیش ورک. او په ماضي کې دا دي کنه چې عین کلمه نه مخکې یعنی پیله چې څومره حرفونه ټولو ته به پیش ورکای، لکه په مزید فيه کې کنه. اوس په منصوبات وي، منصوبات چې کوم اسم په حالت نصب کې هغه ته منصوب ویل شي کنه، په حالت نصب کې، چې په حالت رفع کې ته مرفوع ویل شي، چې په حالت جر کې هغه ته مجرور ویل. حالت رفع کې اسم چې کم دی هغه کله وي؟ حالت رفع کې کله چې کله یا فاعل یا مبتدا وي یا
خبر وي، مبتدا خبر فاعل او نائب الفاعل. بس ختم. مجرور کلی اسم بس ختم، یا مضاف الیه وي یا مجرور وي جر په داخل شي ختم خبر. منصوبات زیات دي، مرفوعات خو دومره دي او مجرورات دومره، منصوبات زیات دي. اول نمبر یاد کا منصوبات چې اسم په حالت نسب کې کله راځي چې د حروف مشبهه بالفعل، حروف مشبهه د اسم د حروف مشبهه بالفعل اسم همیشه څه شوي منصوب وي. حروف مشبهات څه شو کومو ان انک ان لیت لعل دا تسویل لکن یاد شو. اول نمبر څه شي کم منصوب اسم دی حروف مشبهه بالفعل اسم یاد شو. دویم نمبر کم اسم لا نفی جنس ولا اسم، لا نفی جنس اسم او حروف مشبهه بالفعل اسم دا منصوب اسم خبر نه اسم خبر خو مرفوع دا د اسم څه شوی لا ریب لا اله لا ریب لا اله صحیح دی منصوب دی کنه. څلورم نمبر منادا مضاف، دریم نمبر منادا مضاف، منادا مضاف څه شي منصوب ای. منادا مضاف مونږ ویلیو کنه یعنی اغا مضاف اسم چې اغا ته आवाज کړی شي. عبد الله عبد څه شي دا مضاف دی یا په داخله کا نو دا منادا مضاف شي یا عبد الله نو منادا مضاف پس شي منصوب وي. یاد به درته سیبوی صاحب ته یاد وي امام سیبوی صاحب. څلورم نمبر افعال ناقصه څه افعال ناقصه اسم کڅ اسم نه خبر بدل شو خبر. څلورم نمبر کې خبره بدل افعال ناقصه اسم نه اسم په خپل حال کې د افعال ناقصه د افعال ناقصه خبر بس شوی هغه دنیاي منصوب وي. لکه مونږ ویل افعال ناقصه کوم کانا کنه دا غملګری سارا اصبح اضحى امسى ظل بات وغيره ټیک ته. که یو مثال تر وړه چې افعال ناقصه خبر چې کوم وي خبره دا منصوب یو مثال وړه کان الله غفور الرحیم غفورا کان الله غفورا غفورا څه شی دی منصوب دی که مرفوع دی ولی مرفوع کان الله دا کان خبر دی صحیح شو. صار الفقير غني صحیح مې څنګه به صار الفقير غنيا ځکه چې دا د صار اسم د غنيا نه غده خبر دی دا به دنیاي منصوب وي. او بل مفعول سودی پنځه وړه مفعولات څه شوي منصوبي. مفعول څه شوي منصوبي چې هر یو مفعول به دی. مفعول به کوم مفعول چې په کوم باندې فعل واقع شوی. ضرب زید حامدن څه شي دا مفعول چا دنیا کړي چا واهله دی زید والے منصوب دی کنه دا مفعول څه شي دی مفعول به. یو مفعول به کله کله په یو جمله کې مفعول به دوه ځله راشي. مفعول به پکې دوه ځله لکه آتینا موسی څه شي مونږ ورکړی دی نا ضمیر پکې فاعل دی کنه آتینا فعل دی او موسی څه شي دی مفعول به دی بل مفعول به پسې سینا موسی الکتاب دواړه مفعولین پکې راغلل کنه. بل مثال خو درته وښیم اعطینا کا پکې څه شی ده کوثر څه شی ده انا اعطیناک الکوثر صحیح ده
کوثره ځکه چې مفعول دی منصوب به وي. ټیک دی. ضمنن بل مفعول به وي خو دې کې ضمنن څو خبرې دي هغه مخې ته راغلې هغه به تاسو ووایئ. دا درې مقامات یاد کا. درې مقامات. څو مقامات په یاد کې؟ هغه درې مقامات یاد کا چې په هغې کې مفعول به مذکور وي خو فعل او فاعل مقدر وي حذف شوي وي. صرف مفعول به ذکر وي مفعول نه به ته پورا جمله جوړوي. فعل به پکې راوباسي فاعل به پکې راوباسي. صرف پس مفعول به ذکر وي. کم مقامات دي؟ درې مقامات. اولی غزن سره اول مقام دی د تحذیر. دا به تاسو نه پرچا کې راولم چې کله کتاب ختم شي د څو ورځې پس نو پرچا کې به دا راوله چې د هغه کم درې مقامات دي مقامات ځایونه دي چې په هغې کې مفعول ذکر وي او فعل او فاعل دواړه پکې دڼیا وي حذف وي. تاسو ته بیا راته ښایي. اول مقام دا څه تحذیر دا تحذیر. تعذیر څه ته ویلی شي؟ یارولو ته کنه دا د اسم تفعیل مصدر دی. څه مطلب مولانا تعذیر څه ته ویلی؟ یاراول. څوک چې یاروي نو دلته کې به یو فعل او بل فاعل دواړه څه شوي؟ اوس واوره زه په اردو کې مثال درکړو چې دلته څوک یو کس ولاړي ته اواز ولګوي چې هغه کس ته وایي چې اواز ولګوي نه چې مار رواني په پښتو کې به څه وایي مار مار داسې وایي. یا اردو کې د سامپ 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 د یو نور د ایسه نه وایي. نو د سامپ دلته مفعول واقع شوی او تاسو وویلې دلته کې فعل او فاعل چېرته مقدر دي؟ احذر یا اتقي. احذر ویاره اتقي ځان بچ کا. اتقي یعنی ته ځان بچ کا. فعل او فاعل څه شو؟ اتقي نه څه جوړ شو؟ تقا فعل اتقي انت انت اتقي یعنی تو ویاره که ته ځان بچ کا. انت پکې فاعل دی او سامپ چې دا کنه مار دا څه شی دی؟ مفعول دی. نو تحذیر په ځای کې به مفعول راغلی وي او نور فعل او فاعل څه شوي دواړه پکې مقدر وي. صحیح دی. دلته یو کس ولاړي ته اواز پې وکړي مار ور رواني ته ولي کې ووایي چې مار دی دی نه وایي مار مار داسې نو مار یې وخوري او تا ته ووایي چې تا ولې ما ته نه وایي چې مار دی خوري یا مار نه وتښته ته به ورته وایي چې ما درته چې مار مار دا مار مار کې دا مقدر و چې ځان بچ کا ځان بچ کا خو تا دماغ کار نه کو مار دڼیا کړي. ټیک شو؟ ته په خبره پوه شي مولانا صاحب؟ مولانا صاحب مور وفات شوی د ټول ملګري ورته دعا کوي د کورس ولا چې څومره دي. مولانا صاحب اسم شریف څه ده؟ عبدالحمید صاحب مروته که نه؟ الله دې مور ته جنت الفردوس ورکړي دوی ته صبر ورکړي ټول ورته دعا وکړي. عربی کې مثال اوس مونږ عربي وایو ته به وایه چې عربی کې مثال راکړه پښتو په اردو کې مه وایه چې مار دی او مار دی. په عربی کې مثال دا دی چې الناره الناره چې ورستو یو کس ولاړی ورستو نه اور لګېدلی ور رواني په د لمن یې ولګي نو ته به څنګه وایه الناره الناره. نو دله پکار دی چې ځان بچ کړي نه چې د انتظار کوي چې الناره الناره ووایي اوس د دې ما سره اتقي ووایي ورسره. ټیک شو؟ دا تحذیر دی. او کله کله دا تحذیر الناره الناره دا په حق عطف سره هم راغلی. عطف عطف چې عطف سره راشي نو دواړه پکې مفعول وي. لکه سړی چې وایي چې الکذب والنفاق الکذب والنفاق الکذب مفعول دی والنفاق نفاق مفعول په عطف سره راغلی واو حرف په عطف پکې راغلی. نو دې څه مطلب دی؟ الکذب والنفاق چې دروغ نه ځان بچ کا او د منافقت نه ځان بچ کا. ٹھیک دی؟ او کله کله
د ایاکا یا د هغې صیغې سره راغلی ایاکا ایاکا ایاکما ایاکې ایاکما ایاکنا ایاکنتم ایاکم ایانا ایایا وغیره دا صیغې شوې که نه سوال دې سره راغلی نو څه وایي چې ایاک والکذب ایاک والکذب دې څه مطلب والکذب مفعول شو که نه ښه مخکې ووایه یو تحذیر دی ولیکه بل اغرا ولیکه اغرا حمزه زبر حمزه غین زبر اغ را الف مد زبر را حمزه زبر را اغراء حمزه زبر اغراء لیکلی شي تحذیر چې دی خلک چې یاروي اغرا دې ته ویلی شي چې خلکو په ښه کار طرف ته یې رابالې ښه کار ته موټیویشن ورکوي په ښه کار باندې تیاروي صحیح دی دې ته ویلی شي اغرا نو دلته یو فعل محذوف وي هغه فعل به کم وي هلته کې چې یاروي هلته به اتقي یا احذر فعل وي او دلته کې به فعل محذوف وي هغه فعل به څه وي خذ ونیسه خذ یا به الزم ځان باندې ضروري وګڼه یا اختر اختیار کا یو فعل چې څه کم دی راوړو ښه خپل عقل مطابق نو مثلا اغرا داسې وي الحیاء دا په هم په غسر رتلی شي عطف سره کړه الصدق والحیاء داسې ویلی شي که عطف سره رتلی شي که داسې رتلی شي ایاک والحیاء داسې ویلی الاجتهاد کوشش کوه اختصاص دریم نمبر دی درې مقامات وکنه چې غلطه فعل حذف شوی مفعول وي دریم مقام دی اختصاص دی اختصاص یو خبره خاص سړی دا پاره یا یو شي دا پاره مخصوص کای یو خبره د خاص سړی یا خاص شي دا پاره مخصوص کای قرآن حدیث کې راغلی چې نحن معاشر الانبیاء نحن معاشر مفعول له معاشر الانبیاء دا مفعول منصوب حمد او مضاف حمد معاشره لا نرث ولا نورث دلته اختصاص د څه دی چې انبیاء کرام نو ورثت اخلي او نو ورثت پریدي نو میراث پریدي او نه اخلي او دا خصوصیت د چا دی انبیاء کرامو دی والصابرین څنګه والصابرین فی البأساء والضراء دا صبر دلته خاص ته صابرینو دپاره صابرینو دلته څه راغلی دی منصوب راغلی اختصاص ته پر دی ولیکل ځنه ځایونه داسې چې سماعي دي سماعي چې هغه قاعدې کلیه نه دي خو بس عربو نه داسې اورېدلي شوي دي چې هلته فعل حذف شوی دی لکه اهلا وسهلا ومرحبا اهلا مفعول دی فعل حذف شوی دی فعل څه شی دی اتیت اهلا یعنی اتیت اهلا اتیت اهل ته خپل اهل عیال ته راغلی اتیت ته راغلی اهل خپل اهل عیال خپلو ته راغلو پردي ته نه راغلی اهلا وسهله څه منع کوي دلته په عطف سره راغلی وسهله څه منع کوي وطئت سهلا سهولت ولا لاره دی چې کومه ده هغه توی کړه کم سفر دی وکړه سهولت ولا سفر دی وکړه سهولت ولا سفر کته ډېر سخت وي خو چې ښه ځای ته لاړ شي نو سفر درته سهولت ولا وګرځي چې تا ته څوک راشي د لرې نه ورته ښه غاړه ورکړي چرګان مرګان پلاو ملاو پې وخورې ښه خوراک پې وکړې دا کار ته کوې خو نه که بالفرض ودې کړو
نو که لوی سفر مثلا مولانا صاحب کړی د مروتونه راغلی دا روح الله صاحب ځای ته روح الله صاحب دا کار کوي نه خو بل فرض مثلا روح الله صاحب په هغه باندې ښه خوراکونه وکړي غاړه ورکړي چې ماشه نو مروت صاحب به ووایي چې یقینا چې زما سفر چې دا آسان شو نو وطئت سهلا نو ته هغه مېلمه ته وایې چې خپل اهله ته خپل اخل ته راغلی وسهلا او سفر دې په سهولت شو و مرحبا څه معنا کوي نه شدید معنا نه مرحبا مفعول مرحبا اوچت مقام ته ویل شي یعنی تا اوچت مقام وصدفت مرحبا اوچت مقام د حاصل کو یعنی ما خواته چې راغله عزتمن بایخه عزت ترته ملويږي به عزت کېږي به نه روح الله صاحب ته وایي داسې چې مېلمه راشي ته نه بې عزته لاړ شي او هلته په خوله ورته وایي چې اهلا وسهلا ومرحبا او د درې وړه خبرې کې یوه خبره ورسره نه وه دا به منافقت دی دا کار به نه کوي یاد شو نو دلته دا سماعي دي سماعي اهلا وسهلا ومرحبا دا منصوبات دي مرفوع دي او دلته فعل حذف شوی دی خو سماعي دي قاعده په قاعده پکې نه راغلي ټیک شو بلا قاعده چې قرآن پاک کې راغلي غفرانک ربنا غفرانک ربنا یعنی نطلب مونږه طلب کوو غفرانا مونږه طلب کوم شی طلب کوي هغه مفعول وي کنه غفران طلب غفرانک نطلب دلته فعل حذف دی غفرانک ربنا معنا څه شوه نطلب غفرانک ربنا مفعول مطلق خبره مخکې پسې ده یو مفعول مونږ وایو مفعول به هغه کې ضمناً دا خبره راغله اوس مونږ مفعول مطلق وایو ځکه مونږ وایو چې مفعولونه چې څومره دي منصوب دي اوس مفعول راغی بل پسې دویم نمبر مفعول مطلق اطلق يطلق اطلاقا مطلق تاسو خو ویل کنه باب افعال دی ویل کنه مطلق دی باب افعال مصدر دی اطلق يطلق اطلاقا یعنی چې آزاد وي آزاد مطلق آزاد وي کنه مقید آزاد نه قید وي اسی بس دا خبره ما سه وکړه دلته سبق کې نشته یاد خو وی کنه چې مطلق دا باب افعال اطلق يطلق اطلاق دا دې مطلق چې کوم دی یو مصدر نه دی چې دا څنګه چې دا خبر را پس مطلق چې کوم دی دا مفعول دی د اطلق یطلق اطلاقا مصدر دی مطلق یې مفعول دی مفعول به مخکې مونږ خیو چې دی باب افعال نه څنګه جوړیږي ها یاد شو مخکې پسې وایي مفعول مطلق هغه مصدر دا چې د فعل تاکید د پاره چې فعل کم فعل وي کنه کم کار هغه تاکید د پاره راغلی وي داسې مصدر هغه مصدر چې دی څه د پاره راغلی د فعل تاکید د پاره وی به هم مصدر او تاکید د پاره راغلی مثلا ضربته جمله پورا شو کنه ضرب فعل ضربتو انا پکې فاعل ضربتو کې چی دی انا فاعل هو پکې مفعول ضربته جمله پورا شو فعل مفعول اوس په دې کې غره غله دی مفعول مطلق هو پکې مفعول به دی کنه مفعول مطلق پکې راولا د دې فعل ولا مصدر پکې ورجمع کنه مصدر شي ضربا یضربو ضربن پکې ولا ضربته ضربا دغه فعل مصدر به مخکې ولګا دا مفعول مطلق شي معنا به څه شي چې ما وهل وکړ په والو سره ضربن مضبوط یعنی تاکید د پر هو ګره بل قران پاک کې راغلی چې کلم الله موسی تکلم یکلمو کلم یکلم مفعول مصدر ولګا کون تکلیما کلم الله موسی تکلیما دا مفعول خو جلسا
جلس دا مفعول مطلق څه شي وي خلت نصب کی صحیح ده. فنظر فی النجوم فنظرنا بعد ولګوا د نظر نظرتن فنظر نظرتن فی النجوم. ها که مفعول مطلق د تاکید د پر راولي صرف د تاکید د پر ضروری نه ده چې د هغه فعل غبر راوړي مصدر راوړي بلکې د هغه مترادف هم راوړل شي مترادف هغه پشه لکه د جلسا او قعدا جلسا جلست قعودا اصل جلسا مصدر څه جلسا دلته قعود راغلی. قام الخطيب وقوفا وقف او قام یو شی دی کنه. لا اوس دا غبله خبره یاد اوسته كل وبعض دا كل او بعض چې کم دی کنه دا او اسم صفت او اسم عدد. اسم عدد څه وي؟ اسم عدد دا د مفعول مطلق قائم مقام ګرځي مثالونو کې به تاسو ته راشي. ډېرو ځایونو کې مفعول مطلق ذکر مفعول به نه مفعول مطلق ذکر او پورا جمله څه شي دنیا یو محذوف وي. لکه شکرا مفعول مطلق ته کنا د څه شي مصدر دی شکرا یشکر شکرا نو شکرا څه معنا کوي اشکر ز شکر ادا کوم دا جمله په کې چیرته ورکه ده اشکر ز شکر ادا کوم شکرا لکا ستا شکرا لکا چې و دې وکنه چې شکرا نو دا مطلب دی چې اشکرو کا شکر لک یا اشکر شکر لک اشکر شکرا څه معنا ده په عربی کې جمله چې کومه پورا جمله څنګه ده زه چې ته شکرا اشکر شکرا یا اشکر شکرا لک اشکر شکر لک اشکر زه شکر ادا کوم ستا شکر ٹھیک ته سبحانه هو مصدر دی کنه سبحانه نسبح سبحان الله ولی وی موږ سبحان الله سبحان الله په سبحانه باندې زبر ولې وي منصوب یې ولې مفعول دی سبحان الله ته وایي که سبحان الله وایي پکار دا نه سبحان الله ځکه چې مبتدا چې کومه هغه خو وي کنه مبتدا کې کوم اسم رضیه مرفوع وي کنه نو سبحان الله به وایي که سبحان الله به وایي اصل کې قاعده ده سبحان الله ویل خو مونږ سبحان الله ولې وایي ځکه چې دلته یو فعل جمله ده چې هغه محذوفه ده هغه جمله کوم نسبح ٹھیک ده سبحان الله. اوس دا مسله چې تاسو ذهن ته رانشي خو دا چې رانشي چې یو سړی نومي سبحان الله نو هغه ته به سبحان الله وایي که سبحان الله که بیا خو سړی نوم چې وي عام سړی هغه ته سبحان الله وایي نو هغې کې به فعل محذوف منې جمله نسبح سبحان الله. دا سوال تاسو کړی دی زه جواب نه درکوم. مفعول له پسې وایه مفعول له کسانو سبحان الله نوم وي که نه ځنو نو دا جایز دی که نه دا سوال تاسو نه دی کړی زه جواب نه درکوم. مفعول له پسې مفعول له څه شي چې د چا دپاره مفعول له څه شی وي مولانا صاحب منصوب وي
او هغه ته مفعول لاجله وي. مفعول لاجله څه معنا چې دا فعل د چا د وجه نه فعل واقع شي لاجله مفعول لاجله. خاوس ضربته د کې فعل چرته د ضربته کې فعل وای زر ترکیب خو کوه کنه اوس خو تاسو ترکیب ضربته کې ضربته فعل انا ضمیر پکې فاعل هو پکې مفعول ضربته د کې فعل او فاعل او مفعول به راغلل. اوس په دې کې موږ مفعول له لګو یعنی ما اولو دا قسم نو صدا پر مې ول اپ کې ولګو تعذيبا چې ادب زدا کیا سه خو زوال نه درکم ته روح الله سه ادب د پر څنګه دا ادب د وجنه دا ته درخلاصو صحیح ده. خا اعبد الله زد الله پاک یا اعبد الله عبادت تو کده الله پاک صدا پر او کا صدا پر عبادت خلق شکرن چې الله شکریا ده شي کنه عبادت دې ده. ولا تقتلوا اولادکم اولاد ما قتل کوي ولې دا فعل ما دا فعل ولې ما کوي خشیت املاق د دې د وجنه ما کوي چې تاسو یریږئ د غنه د رزق نه. یجعلون اصابعهم فی آذانهم صدا پر غوګونو ته اذان من السوای کې غوګونو ته غوته ولې وړي دا فعل ولې وکړي دا غوګونو ته غوته یوس باران شي تیز باران وی برېښنا وی او بجلی وی کړکار وی نو سړی د غوګونو ته داسې غوته یوسي نو صدا پرای وړي. حذر الموت یره د مرګ نه چې مړ نشو حذر الموت دا مفعول له د قرآن پاک کې راغلی دی. ينفقون اموالهم دوی اموال چې کم دی هغه خرج کوي ته خو نه خرج کوي تا نه دوی نور چې څوک خرج کوي. ينفقون اموالهم اموال خرج کوي صدا پارا ابتغاء مرضات الله صدا پارا خرج چې د الله پاک رضا حاصل کی او روح الله صاحب خود سره خرج کوي نو څنګه برضا نو د استاد رضا حاصل کی او نو مور او پلار نو الله پاک. والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما دواړو نه د لسونه دنیا کوي صدا پارا د غلو د غلینا صدا پارا جزاء بما کسبا چې بدلا ورته ملاو شي چې کم کسب دواړو کړي دي اسه پیسې څوک لسونه نه کټ کوي دا فعل وجه دا د لسونو کټ کول وجه صدا چغلا کړي دا چغلا ونه کې قطعا او بیا چې امر تسلیمی افغانستان کې ونه کې کنیندا سه و بیا راځي صحیح دلته کټ کوي دا سه بر سوق په وهالش الله دې مسلمانو مفعول فيه پس ولا مفعولات ختم کوئی سبق ختم شي ټیم لکه ډیر تیر مفعول فيه څه پنځه مفعولات خو وي مفعول فيه وغه کنه مفعول فيه چې فعل پکې شوی یاد شو دا آسان دی کنه فعل چې پکې واقع شوی ته صحیح مولانا صاحب مفعول چې فعل پکې واقع فعل خو واقع کیږي په ځای کې هم په وخت کې هم په دوه شیونو کې واقع کی په کم په وخت کې هم واقع. اوس موږ سبق وایو په کم ځای کې دارالافتا کې د کم مکان دی دارالافتا دی وخت څه دی 11 بجې دوپهر مسپخین دی ٹھیک دی. اوس دا مفعول فيه شو صمتو ما رجاونی ولا شهرا کلا دا رمضان صحیح دی رمضان زمانہ دا کنه خاوس وقف تحت الشجره هغه ودرې دو د بوټي د لاندې ځای وی کنه مکان شو یو ظرف زمان شو ظرف زمان او ظرف مکان مفعول فيه دي او دا منصوبات ندي یاد یو ستا ور پسې ځا ظرف زمان چې کم دی ظرف زمان لکه ثانیه سیکنډ ساعتن غنټه اسبوع هفته قرن بکره صباح دهر سنه عام یوم دقیقه نهار او ظرف زمان فوق
تحت خلف امام بعد او بعد قبل او قدام آگے ورا پیچھے بینا منس کے عند لدن لدا یعنی پاس. یاد شو دا ټول الفاظ چې کم دي دا مضاف به استعمالوي. ټول څومره الفاظ چې ما ویل دا بس شي استعمالوي مضاف. اوس مثلا فوق وفوق كل فوق شو وفوق كل ذي علم عليم فوق شو مضاف ماته مضاف په استعمال كل شو مضاف الیه. اتا زید بعد المغرب بعد شتا پک کنه د بعد دلته شي دی بعد المغرب بعد شي دی وای تو وای شو مغرب مضاف الیه. زي وایم هغه ته مته جواب راکړه. زي وایم ټیک ته به مته خایخه مضاف راځي کنه. اتا زید قبل الصبح سیدی مضاف ته مضاف خده خو منسوخ به منسوب کنه. منسوبات چې کم دي کنه کا مضافي منسوب به وای. ها مونږ وایو کنه چې فوق الاسباب ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب ځکه چې دا مضاف هم دي ولیکن منسوب دي ځکه چې دا ظرف مکان یا ظرف مکان او ظرف زمان چې څومره دي الفاظ دا څه شي دي منسوبات دي او واقع کیږي مضاف. مفعول معه بیا بس حال پس ورسته وي حال او ذل حال. ما درته یو زمونږ یو ملګری و چې کله فارغ شو چې کله ما درس شروع کړو په دې پوه شو چې حال او ذل حال څه ما ویل که حال او ذل حال مستقبل او ماضي ته وي د حال او ذل حال دا منسوبات نه دي سبب وایو ان شاء الله د خپل سبق ته. خو ته ماته وایي چې اخیری مفعول چې دی مفعول معه څه ته ویل مفعول یو هغه وی کنه مفعول معه چې یو هم مفعول وي کار پېښوي ورسره یو دوه کسان مثلا چې والو خوري دوړه مفعول معه یو هغه ته مفعول معه ویل واو پکې راغلی ښه مع سات ته ویل معه سات سره چې بل چې ورسره یعنی واو معیت ورسره راغلی واو معیت. جاء زید نه تعریف دا نه منصوب مفعول معه منصوب اسم دا چې واو نه بعد راغلی واو اکم واو معیت ولا واو ته تعریف بیا یاد کړئ. واو معیت نه بعد چې کم اسم راغلی وي هغه څه شي مفعول معه وي. چې واو معیت نه بعد چې واو پکې نه وي هغه مفعول به وي. چې واو معیت نه بعد راغلی یا مفعول معه لکه جاء زید زید راغی کنه وبکرن دا واو د معیت بکر ورسره راغلی خو چونکې دا معیت نه بعد د بکر راغلی نو دا مفعول معه دی چې منصوب دی. جاء زید وبکرن ټیک شو داسې بنوي چې جاء زید وبکرن داسې بنوي جاء زید وبکرن او دا مفعول معه دی. اگر کار غم کړی دی غام راغلی دی فاعل دی خو لیکن وای معیت نه بعد راغلی مفعول دی او منصوب دی. یا شو 15 مفعولات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.